امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې د لقمان حکیم نه چا پوښتنه وکړه، چا ته تپوس وکړو چې دا دومره لوی مقام تا ته الله تعالی درکړی دی، دې تا ته څنګه درکړی دی؟ د دې شاته هغه راز ما ته بیان کړ چې تا ته الله پاک دا کم مقام درکړی دی، کم درجات تا ته بلند کړی دي. لقمان حکیم هغه ورته وفرمایل چې ما ته الله پاک دا کم مقام را کړی دی، دې په دریو خبرو باندې را کړی. یو دا چې زه امانتدار یم، ما چرته په خپله زندګۍ کې خیانت نه دی کړی، یعنی چې ما سره چا امانت ایښی دی ما په هغې کې خیانت نه دی کړی. دویم دا چې ما په خپله زندګۍ کې دروغ نه دی ویلی، هر قسمه حالات په ما باندې راغلی دي، ما په خپله زندګۍ کې دروغ نه دی ویلی. او دریم دا چې زه په زیاتره وختونو کې چپ پاتې کېږم، یعنی زه ډېرې خبرې نه کوم، د ډېرو خبرو عادت زما نه دی، د ضرورت نه سیوا خبرې زه نه کوم. د دې دریو خبرو د وجې نه ما ته الله پاک دا مقام راکړ چې الله پاک د لقمان حکیم هغه تذکره هغه په قرآن مجید کې په قرآن کې الله تعالی د هغه تذکره وکړه. دا دومره لوی مقام، نو کو چرته ته غواړې چې دغه مقام ته حاصل کړي، نو دا درې خبرې په ځان کې راولي، خو درې نه وي، یوه ته خامخا راولي.